او بیا په حجۃ الوداع خطبه کې چې حضور مبارک 100 लाख یا 1.5 लाख یعنی په او باندې 1 لک یا 1.5 لک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین تاسو سے حیثیت وګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه خطبه د حجۃ الوداع کې څه فرمایلی صحابه ته او بیا یې صحابه ته ذمہ داری سپارلې ده اے صحابه تاسو شاهدین یې تاسو حاضرین یې اے حاضرو زما دا خبره غائبین ته ورسوي ما او تا یادی چې ما او تا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې نو غائب صحابه تاسو حاضر یې حاضر خلق یا غائب ته ورسوي ما تاسو ته د پیغمبر علیه السلام خبره در ورسوله تاسو حاضر یا غائب ته ورسوي دا د تاسو ذمہ داری ده ز خپل ذمہ داری ختمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حجۃ الوداع په موقع باندې 1.5 لک صحابه کرام لاندې ناستی چرته بزر کسان ناستی چرته به 2000 کسان ناستی او هغه مسلمانان با د کوم معیار مسلمانانی څنګه مسلمانان وي هغه مسلمانان چې د حضور مبارک په امت کې ترې نه باندې مسلمانان نشتا د حضور علیہ السلام په امت کې ترې نه باندې ایمان والا او ترې نه باندې د اسلام والا او ترې نه باندې د وفا والا دین سره محبت والا څوک د نبی علیہ السلام په امت کې نشتا 1.5 لک صحابه ہوتا حجۃ الوداع په خطبه کې پیغمبر علیہ السلام فرمائی اے صحابه کرامو ان اموالکم ودماءکم واعراضکم علیکم حرام الى یوم تلقون تردی پوری چې تاسو خدای پاک جل جلاله سره ملاو شي سور ته فرمائی ان دماءکم اے صحابو بیشک استاسو وینه د یو بل پنا حق باندې تو یول و اموالکم او استاسو مال پنا حق باندې هړپ کول و اعراضکم او د تاسو عزتونه پنا حق باندې شری صاحبانو خرابول بے عزتی کړل اور ته فرمایي علیکم حرام رب لا یزال پتاسو باندې حرام کړی دی رسول الله فرمایي ترڅو پوری الی یوم تلقون الی الله تر دې پوری چې تاسو پست مرگ نه خپل رب سره ملاو شئ ورته فرمایي یعنی تر قیامت پوری خدای پاک جل جلاله دستا سوینه پنا حق باندې تویول دستا سو مالونا پنا حق باندې خړل دستا سو عزتنا د مسلمان پنا حق باندې خرابول رسول الله می فرمای علیکم حرام رب لا یزال دا ټول شیان پتا سو باندې حرام کړی دي تر دې پوری چې قیامت قائم شي تر دې پوری چې تاسو رب ته ودرېږئ پس مرګ نه تر هغه وخت پوری رسول الله فرمای دا ټول شیان رب لا یزال پتا سو باندې حرام کړی دي دا حرام دي گناہ کبیره لا بلکې په گناہ کبیرو کې اکبر الکبائر د کبیره دغه گناہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پتا سو باندې الله حرام کړی دي او بیا څه فرمای فلیبلغ الشاهد الغائب نبی علیہ السلام فرمای اے صحابو چې څوک حاضر یې حاضر دغه حاضر زما دا خبره غائب ته ورسوي زما د طرف نه ما تاسو ته ورسوله چې څوک دلته حاضر یې هغوی د رسول الله خبره واورېده چې بېشکه ستاسو مالونه دستاسو وینه دستاسو عزتونه تر قیامت مازیګر پورې الله جل جلاله دا په یو بل باندې سری په یو بل باندې الله تعالی حرام کړی دي دا ګناه کبیره ده دا د رسول کریم آقا علیه الصلاۃ والسلام خبره ده چې ما او تا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې ځان قربانو دا هغه خبره ده تاسو تما ورسوله تاسو غایبین ته ورسوي